ډېر خلک د رشتو په وجه باندې پریشانه وي، خفه وي، رشتې نه کېږي، یا د کومو جنکو چې رشتې راځي خو هغه سمون نه خوري کېږي نه، یا کوم هلکان داسې وي چې رشتو پسې کله یو څه رشته لګي کله بل څه رشته لګي خو رشته یې سمون نه خوري، رشته نه کېږي. هغې دپاره د قرآن مجید وظیفه ښایم درته هغه شروع کړي انشاءالله چې کومې جنۍ رشته نه راځي د هغې رشتې به هم شروع شي، یا کومې جنۍ رشته راځي او کېږي نه هغه به هم وشي، یا د کومې جنۍ داسې وي چې یا کوم هلک داسې وي چې رشته شوي وي خو نکاح نه کېږي هغه به هم کېږي ورسره. دغه د قرآن مجید آیات چې کله اوده کېږي د شپې دا 41 بار ویلي په اوداسه کې مخ په قبله کښېنه او دا وایه ورسره دا آیاتونه مبارک به ولیکي په مټ باندې به وتړي نو انشاءالله صبر رشته زر راځي. اول به ورته پلاستیک ورکوي بیا توره چمړه په مټ باندې به وتړي انشاءالله صبر رشته زر راځي. هغه وظیفه دا ده قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دغه به شروع کوي دا 41 بار ویل کېږي د شپې اوده کېږي او په مټ باندې به هم وتړي نو چا چې په رشتو کې څه قسم رکاوټ وي انشاءالله به ختمیږي ورسره. که چا بندش وي نو بندش سره دی ورسره سورې قریش هم 41 بار وایي روزانه انشاءالله بندش به هم ختم شي، رشتې به ښایسته کولو شي، ښایسته ځای کې به رشتې کېږي. که څوک د خوښې رشته کول غواړي هم دې سره کېږي. الله تعالی موږ تاسو رضا شي، الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي، الله تعالی موږ تاسو د کوډګورو جادوګورو نه په امن کې ساتي. بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتي فیصل 034 تاسو هغې نه اخیستی شئ. چا باندې جادو جنات نظر بندش وي هغې کې موږ یو ویډیو شیر کړی دم دی تقریبا 29 منټه چې هغه یو ځل وورئ که څه چا خوراک یې در کړي خوراک یې به هغه الټی به وکړي یا داسې که څه د باندې وي جنات وي بدن کې به سوځي ورسره هغه ختمیږي ورسره هغه وایس ورځ کې 3 پیره اورئ انشاءالله ضرور به تاسو فایده ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.